بسم الله الرحمن الرحيم. Para number 19 Surat An-Naml ayat number 48 Safa 607. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة او بدغ خار کی 9 رهط نهاسری يفسدون في الارض فساد بکولو پسمکا کی ولا يصلحون او اسلام نکولا قالوا دیویلی تقاسموا بالله دا سحال کی چیو بلتے قسم ورکو بالله فالله باندی لنبیتنه چې مونږ بعد شپې په د حمله وکړو واهله او په کور دده ثم لنقولن بیا به مونږ ضرور ووایو لولیه د ده وارثانو ته ما شهدنا چې مونږ نو حاضر شوي مهلک اهله د هلاکولو د خاندان د ده وانا لصادقون او بېشکه مونږ رښتوني یو ومکروا مکرا دی یو تدبیر کو تدبیر سرا ومکرنا مکرن او مونږ یو پټ تدبیر کو وهم لا يشعرون چې دوی ته پته نه وه فانظر پس وګوره کیف کان چې څنګه و عاقبت مکرهم انجام د دوی د فریبه انا دمرناهم چې مونږ هلاک کړل دی وقومهم او قوم د دی اجمعین ټول فتلك بيوتهم فازداد دی کورونه دی خاویتا غرزیدلی بما ظلموا د وجې د ظلم د دینا ان فی ذلک بېشک په دې کې لآیتا نښه د قدرت ته لقوم یعلمون هغه خلکو ته چې پوهېږي وانجینا او نجات ورکو الذین آمنوا هغه خلکو ته چا چې ایمان راوړو وكانوا يتقون او پرهیزګارو. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکینی آیاتونو مبارکو کې د حضرت صالح علیه السلام ذکر وشو. صالح علیه السلام الله تبارک وتعالی قوم ثمود ته هغه استولی او هغه ورته د خپل دین دعوت ورکو او ورته وویلې تاسو د الله تبارک وتعالی عبادت وکئ الله تعالی وحده لا شریک هغه ومنئ او تاسو توبه وباسئ استغفار وکئ نو الله تعالی به په تاسو باندې رحم وکړي یعنی د شرک نه هغه توبهګار شئ. نو په ځای د دې چې دی د حضرت صالح علیه السلام خبرې منلې وې نو د صالح علیه السلام یې 2 قسمه مخالفت وکړو. یو مخالفت بالقول په وینا سره او دویم مخالفت بالفعل په عمل سره. مخالفت بالقول په وینا سره چې کوم مخالفت شوی د هغه پرون ذکر شو چې
دی ویلی چې ته او ستا ملګري نعوذ بالله من ذلک دا سپیره دي. حضرت صالح علیه السلام او د هغه ملګري مؤمنان هغه ټولو ته سپیرو ویلې او بده نسبتونه ورته وکړه او بدې خبرې ورته وکړې په وینا سره. وکان فی المدینة 9 رهط دې ځای کې اوس الله تبارک وتعالی د دغه قوم ثمود عملی مخالفت ذکر کوي. هر پیغمبر چې راغلی دی نو خپل قوم د هغه قولی او عملی، قولی او فعلی دواړه قسمه مخالفت هغه کړی دی. په خوله باندې ورته هم ضرر رسولی دی او په لاس باندې ورته هم ضرر رسولی دی. کوشش کړی دی چې دی انتهایی تنگ شي، لیکن الله تبارک وتعالی په دین 19 سپاره کې خو کثرت سره دا ذکر کړی دی چې الله تعالی ټولو انبیاء کرامو ته نجات ورکړی او د هغې چې څومره دشمنانو الله تبارک وتعالی هغه ټول هلاک کړي دي. دې ځای کې بیا هغه تذکره راځي. الله تعالی دغه پاکانو بندګانو خپلو ته باقاعده نجات ورکړی دی. نو اوس عملی کار د دی هغه شروع کیږي. عملی کار هغه دا و چې په دغه علاقه د سمود کې یو 9 کسان هغه بدماشانو. خامخا دا کم خلک چې غلط وي او بدعمله وي، غونډګر وي او ایسیان او شرابیان او جوارګر او داسې ګډې وډې کوي، نو دی ځان سره دا بدماشان هم ساتي. او چې څوک دی د دې کار نه منع کوي چې دا غلط مه کوئ، سم شئ، دا شئ دا شئ، نو د هغې دی اکثر چې کم دی نو 3 طریقو سره منع کوي. او دا 3 طریقې سازش هغه د یهودو نه را روان دي. د یهودیانو په کتابونو کې دي چې کله یو نیک انسان که مسلمانی که هر دین سره تعلق ساتي او تاسو د خپل یهودیت نه منع کوي یا یهودیان په خپل سازش کې ناکامه کوي، نو هغه سره به 3 طریقو سره تاسو جنګ کوئ. 3 حربې به هغه استعمالوئ. اول دا چې د هغه به دا حربه وي چې هغه ته به تاسو مفاد ورکوئ. څه چې هغه غواړي یا به ورته ورکوئ یا به راضي کوي، نو بس هغه به چپ شي، خوله به یې بنده شي. او که په دې باندې هغه نه چپ کېږي نو بیا به تاسو انتهایی سختې دمکیانې ورکوئ. په هغه دمکیانو سره به د نه ملګري وښئ، اطراف پې کمزوري کوئ. که بیا هم نه سمیږي نو آخري ګزار دا ده چې بیا به دې ختموئ. مونږ او تاسو چې د دنیا کې اوس وګورو که نه دي، نو زمونږ د دې پاکانو خلکو د علماو سره هم دکه شانتې کېږي. اول ورته چې کم دی نو وایي دا پیسې والا، نو ډېر هغه چې کم دی نو دوکه شي او بس د یهودیانو ملګري شي، ځکه